السلام علیکم ویورز، تاسو ګورئ پروګرام نوی سهار او زه یم ستاسو هوست سلما امتیاز. ویورز، نن د جمعې ورځ ده، مبارکه ورځ ده او ورسره څنګه چې تاسو ته پته هم ده چې دا د نوی سهار دغه پروګرام چې کوم دی نو دا هیلث طرف ته ډیډیکیټډ وي. نو موږ سره په سټوډیو کې موجود دی زموږ هومیو فزیشن سید محمد انور شاه او دوی ګولډ میډلسټ دي په هومیوپیتھک میډیسن کې. ورسره چې کوم مونږ لکه خپلو کې کنورسیشن به کوو نو هغې نه تاسو ګایډنس هم اخیستی شئ، هغې نه تاسو چې کوم ضروري قسمه نالج دی هغه هم تاسو ته پکې ملاویږي او ورسره بیا د لایف کالز په ذریعه باندې هم تاسو په پروګرام کې شرکت کولی شئ او چې کوم ستاسو ډېر سپیسیفک کوېسچنز وي نو د هغې جواب به هم ډاکټر صاحب به ورکوي او زه به دې وخت کې به هغوی ته به هرکلی وایم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو جی؟ څنګه یې تاسو؟ بالکل ټیک ټاک. تاسو وایئ جی. نن خو مزاج ځکه ښه دی چې ورسره موسم هم ډېر ښه دی. بس زه چې اوس هم سټوډیو ته راورسېدم نو جی ډېر زیات ښکلي موسم و. ستاسو یو ملګری بار ولاړو هغه ته ما ویې دا د اوړي سپرلی دی، یو د ژمي سپرلی وي او دا د اوړي سپرلی دی. نو موسم ماشاءالله ډېر زیات ښکلی و، بل کوم ګرینري ده یا کوم ګلونه راټوکېدلي نو هغې ول هغه لطف چې کوم دی بیا دوباله کړی دی. جی په دې موسم کې هغه ګرینري لږه نوره سیوا شي. بېشک ګرمي خو وي خو دا دی چې هغه ښایست او ښکلا هم بیا ډېره بس دا د الله پاک یو خصوصي رحم وي، دې ته انعام ورته ویلی شي. دا د ټول قوم د دې ټولو خلکو دپاره وي او که هر رنګه حالات وي خو دې ته چې انسان ګوري هغه د دې نه ډېر زیات لطف اندوز کیږي او خوشحالېږي ورسره. بالکل بالکل. ښه جی ډاکټر صاحب، بیا به یو څو کوېسچنز چې کوم دی که نه هغه لغونتې جنرل به شروع وکړو، بیا سپیسیفکلی چې کوم دی نو لغونتې زه وایم چې لغونتې د شوګر ټاپک بیا مونږ شروع کړو که نه. خو چې کوم ډېر جنرل او کوېسچن دی نو هغه دا دی چې اوس ګورئ لکه څنګه چې لکه انسان ډاکټر ته ځي لکه ایلوپیتھک میډیسن هغه اخلي که نه او بیا هغې نه پس هغه دا سوچ وکړي نه نه صبر وکړه زه دې سره لکه سیټسفاید نه یم نو هومیوپیتھک میډیسن هم هغه شروع کول غواړي او یو مشوره کول غواړي. نو دا دوه دوایانې یو ځای کیدی شي چې مطلب هغه دوايي دې خوري او بیا دې خو ته دغه دوايي دې ټرای کړي که نه؟ دراصل کله چې یو انسان بیمار شي او هغه ته کله بیماري پیدا شي نو د ټولو نه مخکې هغه هر څه بیماري چې وي، که د سر درد وي، که د غاښ درد په یو انسان راشي، که ډایریا وي، که تبه راشي که نه، خو هغه فرست سټیج کې خپله بیماري ختمول غواړي. هغه نه هومیوپیتھک غواړي، نه ایلوپیتھک غواړي، نه په طبیبي غواړي، یوناني. هغه وایي په هر څه چې خو چې زه ښه شم، زما د تکلیف ښه شي. بیا هغې دپاره چې کوم دی یا د هغه کوروالا یا د هغه ماحول یا هغه چې کوم دی که نه څه لارې چارې اختیار کړي، ګزاره وشي څه هر څه طریقې سره چې. خو کله چې بیا یو انسان ته داسې څه مسایل پیدا شي چې هغه د مثال په طور شوګر به موږ واخلو یا د ګردو مرض به واخلو یا هیپاټایټس به واخلو یا ایچ پایلوري، داسې ډېر مرضونه دي چې هغه د انسان په جسم کې کرانیک صورتحال اختیار کړي او هغه کرانیک صورتحال د هغې بیمارو داسې وي چې هغه بیماری ختمیږي نه د انسان د جسم نه او دې چې دی د انسان د یو پراپر طریقې سره لګیا دي میډیسن خوري روزانه بنیادونو باندې. په هغې کې ستنې هم شاملې دي، ګولۍ هم شاملې دي، کیپسول هم شامل دي، شربت هم شامل دي، ډراپس وغیره دا ټول په هغې کې شامل دي. خو کله چې انسان ته موږ چې کوم دا پروګرامونه کوو لکه دا نن چې موږ کوم دغه کې ناست یو دې ته موږ اویرنس وایو. اویرنس د هغې خبرې په باره کې وایو چې آیا یو انسان بیمار شو هغه علاج کول غواړي نو لانګ ټریټمنټ د هغه دپاره کوم ښه پروزي او د هغه دپاره کوم فایدهناک دی او ویداوټ سایډ افیکټ دی او شارټ ټرم هغه دپاره کوم یو علاج پکار دی. اوس بعضې خلک دا یو سوال لري چې هومیوپیتھک طریقه علاج لږ اوږد دی یا سلو دی نو دغې خبرې طرف ته موږ نه ځو نو په هغې باندې موږ څه خبرې کول غواړو. خو موږ دا وایو چې کله یو انسان ته هر څه تکلیف پیدا شي نو فرسټ آف آل دله پکار دا دي چې د هسپتال سره رابطه وکړي. د هغې وجه دا کیدی شي لکه یو انسان باندې د ملا درد راغی او دی چې کوم دی ډاکټر له یا د ځان نه د ملا د درد ګولۍ خوړی، درد خو ټیک شو خو بیا پې راغی بیا پې راغی، ده ته دا پته نه لګي چې په ما باندې د ملا دا درد ولې راغلی دی، د دې وجه څه ده، د دې مین کاز څه دی، آیا د ده په ګرده کې کاڼه دي، زخم دی، پړسوب دی، د ملا په مهرو کې فرق دی، په نروس سیسټم کې فرق دی
شاټیکا نرفز چې کوم ورته ویلی شي کنه موږ چرق النساء ورته وایو کنه په هغې کې فرق راغلی دی سټینوسس پکې راغلی دی ترمبوسس پکې راغلی دی په دغه یو ملا درد کې شپږ اووه داسې خطرناکې بیمارۍ د دې پشته پرتې دي موږ ته صرف یو سمټم راځي چې په ملا باندې درد دی نو چې د ملا درد شو او ته د هغې دپاره ګولۍ وخورې هغه ټیک شو بیا راشي نو پکار تاله دا دي چې ته یو پراپر ډاکټر له لاړ شي او پراپر ته د دې انویسټیګیشن وکړې چې زما په ملا دا درد ولې راځي بیا چې کله تاله یو قابل پروفیسر ډاکټر اسپتال کې یا هر ځای کې چې هغه تاله انویسټیګیشن وکړو ایم آر آی وکړه الټراساونډ یې وکړو ټسټونه یې وکړه هغه ته پته ولګېده چې د ده د ملا دا درد د څه وجې نه راځي بنیادي وجه هغه معلومه کړه تا ته علاج شروع کړو ته هغه علاج سره ټیک شوې نو صحیح ده که ته هغې سره ټیک نه شوې نو ته دا خپل کیس بیا یو قابل هومیوپیتک ډاکټر طرف ته هم وړی شي نو موږ د دغې خبرې په باره کې اویرنس په خلکو کې پیدا کوو چې تاسو ته که چېرې فار ایگزامپل ایمرجنسي کې څه مسله پیدا شي نو د ټولو نه مخکې تاسو اسپتال ته ځئ یا قابل تجربه کار چې کوم ډاکټر وي پروفیسر یې بلکې هغه سره تاسو رابطه کوئ او تاسو د خپلې بیمارۍ په باره کې پوره تشخیص کوئ په هغې کې الټراساونډ هم راځي په هغې کې ایم آر آی هم راځي په هغې کې سکین هم راځي په هغې کې مختلف پیتالوجیکل ټسټونه هم راځي د وینې د بلډ دا ټول ټسټونه چې ډاکټر ته هم پته ولګي او مریض ته هم پته ولګي چې زما بنیادي بیماري څه ده نو دې کې به یو فایده دغې مریض ته میلو شي هغه به دا وي چې ده ته به یو خو دا بیماري معلومه شي چې زما دا په ملا درد راځي دا ولې راځي دویم دی به د هغې مطابق یا احتیاط کوي یا به پرهیز کوي نو که علاج فار ایگزامپل دی ډېر نشي کولی یا خاص علاج د دغې دپاره دی نشي کولی نو د هغې مطابق هغه پرهیز خو به کوي که نه د بیمارۍ اګیج چې د ده کوم دی هغه به کمیږي نو تاسو چې کوم سوال کړو چې آیا دواړه میډیسن یا داسې دې کې بعد اوس موږ یو ریسرچ کوو او هم په دغې خبره باندې ریسرچ کوو چې آیا دواړه قسمه میډیسن یو مریض استعمالولی شي او که نه څه حده پورې هغې کې موږ کامیابي مونتې ده او خو هغې کې هغې پورې موږ مونتې ده چې د هغې په باره کې موږ چا ډاکټرانو یا مریضانو ته نشو ویلی چې ستا دا بیماري ده او ته دې سره دا دوی او دا دوی دواړه خوړی شي هغې کې څه خاص بیماری دي او هغې بیمارو کې موږ الاوټ کوو لکه اوس موږ له یو مریض راشي د بلډ پریشر بیمار دی او هغه ته موږ علاج شروع کړو نو که هغه ته ضرورت پیدا کیږي نو هغه د بلډ پریشر ګولۍ دې سره ټایم بینګ دپاره اچولی شي او نو موږ داسې یو ریسرچ په دې باندې کړی دی خپله مطلب دا چې کوم د ډاکټر دوايي ده چې کوم الوپیتک دوايي ده هغه په شروع کې خوړی شي او بیا ورو ورو چې د هومیوپیتک دوايي هغه اثر شروع شي نو ورسره هغه پرېښوي بالکل دغه شی چې کوم وینو دغه پرېښودل پکار وي هغې کې بنیادي یو وجه ده که نه بنیادي یو وجه هغې کې دا ده چې هومیوپیتک طریقه علاج چې دی نو دا د بیماری د جرړې نه د ختمېدو یو نوم دی خو سلو دی که نه علاج سلو دی په هغې سلو به هم خیر زه تاسو ته سلما یو څو خبرې وکړم سلو نه دی زموږ خلک ورته سلو وایي او هغه به زه هم تاسو په هغې باندې پوه کړم خو دې کې دا وي که نه لکه بنیادي بیماري د جرړې نه ختموي څنګه ختموي لکه د یو انسان په ملا درد راځي ما تاسو ته یو مثال پیش کړو د هغه ګرده کې کاڼې دی نو د هغه ګردې نه چې تر کومې کاڼې نه وتې نو د ده په ملا به دا درد راځي نو که دې پین کیلر میډیسن خوري نو دی به تر کومې دا میډیسن خوري د ده بنیاد د ګردې د کاڼې دی چې دا ختم شي یا ډیسک کلپ ورته ویلی شي محرق ویدلی وي یا سټینوسس ورته وي رګونو کې چې کوم دی هغې کې هغه تنګوالی راغلی وي غوښه پکې چې کوم وي که نه ډیجرنیټیو ډیسک دغې ته ویلی شي نو ته خو پین کیلر استعمال کې تا ته وختي ته یو ریلیف میلو شي خو بیماری خو په دغه پین کیلر نه ختمیږي بیماری خو په ځای پرته ده بیماری خو په ځای پرته ده د بیماری دپاره هم یو ټریټمنټ هغه وداوټ سرجري دا بیماری چې کوم دی هغه ختموي خو دې کې شرط دغه وي چې یو قابل ډاکټر وي تجربه کار ډاکټر وي او هغه د دې فیلډ نه وتې وي په الوپیتک او هومیوپیتک په منځ کې ډېر لوی یو ډفرنس پروت دی په دې کې چې کوم دی یو انسان زما په خیال یو میاشت دوه میاشتې پریکټس چا سره وکړي یا په اسپتال کې وخت تیر کړي
نو هغه ډېر قسم پورې پین کلر یا انټي بایوټیک چې کوم دي مختلف کنه یا ملټي ویټامینز وغیره دا سیزونه چې کوم دي هغه ډېر حده پورې وپېژني په یو میاشت 2 میاشتو پورې یو سړی پېژندی شي خو د هومیوپیتیک میډیسن پېژنګلو کول یا د هغې په ذریعه باندې علاج کول دا ډېر یو لوی مشکل فن دی نو دغه کې یو احتیاط پکار وي چې هومیوپیتیک ډاکټر له هغې یو له تګ پکار وي چې هغه قابل وي او هغه خپل فیلډ کې څه وخت تجربه لري. ښه اوس ګورئ ډاکټر صاحب لکه مطلب دوایانو پورې خبره ده که نه مونږ ګورو که نه چې لکه دا لوکل هومیوپیتیک میډیسنز چې کوم دي هغه هم شته پاکستان کې باقاعده د هغې مینوفیکچرینګ کیږي او بیا مونږ ډېر ګران میډیسنز چې کوم دي نو هغه جرمن میډیسنز چې ډېر زیات مشهور دي نو هغې کې هم شته نو اوس لکه د دوی د دواړو په کارکردګي کې څه فرق به وي او که نه وي په دې باندې چې موږ خو دلته ګورو چې څنګه پاپولیشن دی او هغوی لکه هغه ګران میډیسن افورډ کولی نه شي نو لوکل وله ورکړی کېږي نو مطلب دا چې هغې کې هم همغه شانتی اثر دی چې څنګه دا جرمن میډیسنز دي در اصل یو خو زمونږ د خپل زما ځان له ذاتي سطح باندې که ته وګورې که نه یا زه تا ته د خپل ځان په باره کې ووایم نو هغه دا دی چې زه کوم میډیسن خپله استعمالوم نو په هغې کې د فرانس د جرمني او د پاکستان د دې درې واړو ملکونو میډیسن ما سره پراته دي خو په پاکستان کې موږ سره هغه میډیسن دي چې هغه دې کې کلاس وایز بیا دا تقسیم شوي وي که نه قیمتونه A کلاس B کلاس C کلاس D کلاس دا کوالټي وایز خبره وي که نه نو چې څونه کلاس اخوا طرف ته ځي نو قیمت د دې زیاتیږي نو زمونږ چې موږ خپله د پاکستان د هغې کمپنۍ میډیسن استعمالو چې هغه بارم د هغې میډیسن مانګ شته او هغه قابل اعتبار دی قابل اعتماد دی او کار کوي زمونږ خو داسې دی چې موږ خو میډیسن خرڅولو والا نه یو موږ خو مریض ته علاج کوو نو په علاج کې به بیا زمونږ کوشش دا وي چې موږ ښه نه ښه کوالټي میډیسن استعمال کړو چې مریض ته شفا ملو شي چې مریض خوشحاله شي اوس یو سړی راغی ما ته وایي چې دا په ما خرڅ کا که ښه کېږم که نه ښه کېږم زه هغې ته خوشحاله یم ولې هغې کې سرخوږي نشته ټیسټ نشته الټراساونډ نشته بس دا راکړه دا واله زمونږ خو سرخوږي یا زمونږ کوم تکلیف یا هغه چې وي نو هغه په دغې کې وي چې موږ مریض ته کوشش دا وي چې ده ته ریلیف میلو شي نو مریض ته به ریلیف څنګه میلاویږي مریض ته به ریلیف هله میلاویږي چې ته هغه له کوالټي میډیسن ورکړې کوالټي میډیسن والا ورکړې اوریجنل میډیسن والا ورکړې او هغه میډیسن والا ورکړې چې په هغې ستا زړه ضمیر او ایمان مطمئنوي نو دغې پورې تر کومې چې زما خپل تعلق دی نو ما سره خو زه خو هغه میډیسن ساتم چې دا ورلډ کلاس میډیسن هغې ته وایي د هغې وجه صرف او صرف دغه ده چې زه علاج کوم زه فیس اخلم زما میشن دا دی چې زما مریض زما نه خوشحاله لاړ شي زما نه خفه لاړ نه شي زما نه مطمئنه لاړ شي نو زه خو به خپل ځان لړم زما دا میشن چې زه به کوالټي میډیسن استعمالوم او بل نمبر خبره به درته وکړم چې دا میډیسن کوم د جرمني یا د فرانس دي نو ظاهر خبره ده چې اعتماد خبرې دي نن سبا په دنیا کې د هومیوپیتیک میډیسن داسې دي چې څه میډیسن دا لیب هم نشي معلومولی لیب نشي معلومولی لیب نشي معلومولی چې دې کې څه دی او دا څه شی دی او څه شی نه دی او په هومیوپیتیک کې پوټنسي ورته وایي چې دا کله د 30 نه ووړي 200 ته ورسي نو بیا دا لیب یو شی دا نشي معلومولی چې په دې کې څه دي صرف هغه کم په هغې کې کم الکوهل یا کم بیس کې جوړ شوي هغه ته ښیي خو د دوی انګریډینټ په هغې کې بیا نوي او هغه پروف کولی نشي دا ټولې دنیا ته دا خبرې پته ده نو دا هومیوپیتیک میډیسن چې کوم دی د هغې خپل طریقه کار وي د اثراتو نو د کپنو په باره کې موږ دغه څه نه وایو او نه ویلی شو که نه ځکه چې زما په خیال زموږ په ملک پاکستان کې به نن سبا 10-12 کمپنۍ داسې وي چې هغوی مختلف قسم پراډکټس تیاروي کمبینیشن هغې ته وایي که نه بیا مدر ټینکچر او دغه ټول څیزونه دغه کوي تیاري خو ما چېرته د هغوی میډیسن یا د یوې کمپنۍ کمبینیشن تر اوسه پورې نه دی استعمال کړی زه خپل فارمولیشن کوم خپل میډیسن جوړوم خپله په فارمیسۍ کې او هغې دپاره بیا زه د ټاپ کلاس میډیسن چې کوم دي د هغې سلیکشن کوم په هغې کې د فرانس هم شامل دي په هغې کې د جرمني هم شامل دي
او په هغې کې د پاکستان هم نمبر 1 کوالټي چې کوم میډیسن دي هغه اوریجنل هغه شامل دي ځکه چې تاسو خو ما پوه کړئ زموږ میشن دوی خرڅول نه دي زموږ میشن مریض ته صحت ورکول دي. صحیح ښه ډاکټر صاحب ګورئ اوس مونږ چې کله چې خوب کوو مونږ چې کله آرام کوو کنه نو زمونږ پوره باډي ته ریلیکسیشن هم ملاویږي او هغه رینیول اف سیلز چې کوم وی کنه هغه ورسره کیږي. اوس مونږ چې دا نن سبا ګورو لګیایو نو که هغه ماشومان دي که ځوانان دي او که بوډاګان دي او که په هر ایج ګروپ والا خلک دي کنه مطلب ټي وي ته به ناست وي موبایل ته به ناست وي کمپیوټر ته به ناست وي نو خوبونه د خلکو چې کوم دی هغه رک شوي دي بدن ته چې کوم دی نو هغه آرام نه ملاویږي رنګ پرنګ بیماریانې چې کوم دی نو د دې نه بیا لکه یو قسم کې هغه جړ چې کوم دی نو په بدن کې پروزي د بیماریانو نو تاسو به لغونته د دې نه علاوه نور څه داسې افیکټس دي چې که انسان خوب نه کوي نو کم سیسټم د انسان چې کوم دی نو هغه ورسره افیکټ کېدی شي. داسې د سلما دا تا چې کوم تپوس وکړو په دې باندې که موږ 10 ورځې خبرې وکړو نو دا به ختم نشي خو د دې خبرې د انسومینیا ورته ویلی شي دغه مرض چې کوم خوب سړی نه کوي یا کوم خوب کم کوي یا چاته خوب نه راځي یا هیبیچوال چې کوم دی هغوی لیټ ویده کېږي که نه دا د انسان په صحت باندې چې کوم دی نو ډېر مضر خطرناک اثرات پیدا کوي چونکې موږ مسلمانان یو په هر څه کې موږ د اسلام د خپل دین یو مثال پیش کوو د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو صحابي سحر مانځه کې شامل نو نوی مسلمان شوی حضور صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې هغه صحابي نشته هغه وی بیمار شوی دی ولې بیمار شوی دی بله شپه مو جي ټوله شپه ولاړو او نفلونه یې کول او بیا واپسې په بله شپه هم چې کوم دی نو ولاړو ټوله شپه که نه خوب یې ونه کړو بیا بیمار شو را پرېوتی ده نو خبره داسې ده چې حضور صلی الله علیه وسلم د هغې عبادت نه منې کړې ده چې ستا جسم ته پکې ریلیکسیشن نه میلاویږي. بل یو خبره درته کوم چې دا تاسو ته ما خبره کړو چې هر څه ته موږ اسلامیک پوینټ اف ویو سره که چېرې موږ وګورو او هغه پالیسیز چې کوم دي هغه موږ فالو کړو او هغه اپنو کړو نو خرما نو هغه د شاه کلینک اور د ګلبهار چې کومه تاڼه ده نو هغې ته بالکل اپوزټ دی مین جی ټي روډ پېښور نو که تاسو دوی سره کنسلټیشن کول غواړئ نو اډرس هم ما تاسو ته وښولو او چې کوم د دوی فون نمبر دی یو ځل بیا به ریپیټ کوم 0333919790 تاسو دوی سره بیا رابطه کولی شئ او خپل چې کوم لکه اپوینټمنټ دی نو هغه لکه که مخکې نه واخلئ نو تاسو ته به تکلیف به هم نه کېږي او ډاکټر صاحب چې کوم دی نو تاسو به په ټایم باندې به هم کتی شي. ښه د بریک نه مخکې مونږه د خوب د کمی او د هغې چې کوم نیګیټیو اثرات دي هغې باندې مونږ خبره کوله او هغې باندې چې کوم دی نو دا ټاپک به کنټینیو کوو ډاکټر صاحب ته به وایو چې اوس د دې چې کوم نور نیګیټیو اثرات دي هغه دی لغونته په ډیټیل کې دی مونږ ته د ایکسپلین کړي. جی ډاکټر صاحب د اسلام چې کوم اصول دي کم از کم د 7 غنټو نه 9 غنټو پورې صحیح دغه د میډیکل اصول هم دي یو انسان له په 24 غنټې کې دونه خوب چې کوم دی هغه کول لازمي پکار دی څنګه چې تا وویل یو خو دې کې د سیلز چې کوم دی که نه د دې نوې ریهیبلیټیشن کیږي نوې آبادکاري پکې کیږي نوې پروډکشن پکې کیږي او کوم چې ډسټک شوي وي هغه چې کوم دی د سپلین یا د تیلي په ذریعه باندې ختمیږي او بیا د ګلینډ په ذریعه د انسان د جسم نه اوزي خارج کیږي دا الله پاک یو سیستم ایښی دی دا خوب چې کوم دی دا د انسان دپاره یو قسم له فرض دی دا به دې خامخا کوي خامخا به کوي دې سره د نوې پروموشنز کیږي ویښته غټیږي او چربي د وینې د غوښې د اډوکې دا پیدایش څونه چې کوم دی دا په خوب سره کیږي. بل دا وی چې کله یو انسان تاسو ګوره په بعد وخت کې څه شاک یا څه صدمه یا څه ورته ورسي یا څه اټیک ورته وشي هغه چې اسپتال ته یوسي نو هغه سی سی یو یا آی سی یو کې واچوي ولې اچوي هغه ځای کې هغه ته فل ریلیکسیشن وي آرام ورته ورکوي د مرغۍ چوڼ هم هغه ځای کې نه او نه د سپلو کړپ وي بس خاموش او دته چې کوم دی نو هغه قسم لا ټرنکولیزر میډیسن ورکړي چې دی آرام
وکړي دی اوده شي 8 غنټې ریلیکس شي خوب وکړي مختلف ماشینونه ورته لګېدلي وي د ده د باډي ټول فنکشن که هغه که د بي پي دی او که ایچ پي دی او که که نه څونه مسلز دی د زړه دا ټول هر څه په ماشینونو باندې ښیي که ډېر زیات مریضان په هغې کې داسې وي چې هغوی ریلیکس شي او خوب وکړي او د هغوی هغه نوې سل دغه وشي چې راپاسې د خوب هغه ټیک ټاکي د هغه بیماري ختمه شوي وي د خوب سره د انسان د جسم 50% بیماری ختمیږي او د خوب نه کولو سره د انسان د جسم 50% بیماری زیاتیږي بلکې په دې کې یو داسې یو ریسرچ هم شوی دی چې که یو 7 ورځو پورې انسان بغیر چای روټۍ اوبو وخت تېرولی شي دی به جمدي وي د ده په جسم کې دونه منرلز دونه فیټ دونه چربي دونه وینه چې دی د مرګ نه ساتي دی مړ کېدی نه شي خو که چېرې متواتر د 6 ورځې یو انسان باندې خوب ونه کړو هغه ډایرکټ مړ کېدی هم شي په هغې کې هغه ته برین هیمرج هارټ اټیک ګردې فیل کېدل او دا ډېر غټ قسمه خطرناکه او مهلکه بیماری پیدا کېدو چانسز شته بلکې زمونږ هومیوپیتي چې کوم ده هغه هم دې خبرې سره ایګري ده زمونږ فلسفي او په هغې کې هم داسې قسم له میډیسن شته چې بیا کوو یو انسان باندې میډیسن اثرات نه کوي ګوره دا هم یو غټ فیکټر دی بعضې وخت یو انسان میډیسن خوري او په هغه اثرات نه کوي ولې پرې نه کوي د دې انسان خوب کم دی د دې انسان خوب کم دی په ډېرو زنانو باندې د سر درد مایګرین چې څه ته ویلی شي یا درد شقیقه یا خطرناک دردونه دا پې بلد وي د کلونو نه ورځي پې را رواني د دې مین وجه د خوب کمی د ډېرو زنانو او د ډېرو خلکو ډاکټر صاحب ما دا کتلی چې بلډ پریشر هم ورسره های کېږي وایم درته چې بالکل سلما دا خبره تا صحیح وکړه د ډېرو زنانو کنسټیپیشن قبض چې څه ته ویلی شي دا د خوب نه کېدو په وجه باندې وي او هغه کنسټیپیشن چې کوم دی هغې ته بیا ډېر زیات نور مسایل چې کوم دي هغه پیدا کېږي دا تاسو چې څنګه ووایو بلډ پریشر هم دې سره چې کوم دی هغه ورسره های کېږي د معدې مسلې چې کوم دي هغه هم د خوب نه کولو سره انسان ته پیدا کېږي او بیا چې کوم دی نو فلیچولینس یې ورته وایي هسې ګېډه پړسېدلې وي او بوجي پې او د بویو حالان کې انسان خوراک هېڅ هم نه کړي او ټوله ورځ به تا نهاره تېره کړې خو بیا به هم ګېډه کې فلیچولینسي وي او پړسوب به یې پکې بوج به یې پکې روټۍ ته به زړه نه کېږي نو دا هغه مسایل دي دا دونه انګینت دي که دا مونږ په شمېرو باندې شروع کړو نو د دې سر نه معلومیږي چې دا دونه بیماری د خوب نه کېدو په وجه باندې انسان ته پیدا کېږي بل زما وخت سره دا یو کنسپټ یو نظریه مې ده او د کلونو نه موږ چې کوم دا پروګرامونه کوو خو زه چې الحمدلله موږ مسلمانان یو نو دغه پوینټ اف ویو سره زه خبرې طرف ته زیاتر رجحان او دغه ورکوم که نه او نو زموږ زیاتر موږ ته خپل دین کوم طریقه کار ښوولی دی ماسخوتن لمونځ پسې اوده کېدل او د سحر لمونځ دپاره پاڅېدل نو دې کې یو د انسان هغه ډیوریشن هم چې کوم دی هغه پکې پوره شي د خوب کم 6 غنټې یا 8 غنټې یا 9 غنټې دی هغه ډیوریشن په دې کې مکمل پوره کېږي ډاکټر صاحب ما دا هم کتلی دی که نه چې څه خلک ډېر خوب کوي که نه د هغې په باره کې لږ ووایي که نه چې مطلب دا نارمل دی او که نه د ډېر خلک داسې وي که نه چې هغوی تر څو پورې چې 12 غنټې برابر نه کړي که نه نو هغوی داسې لګي چې لکه اډو مونږ خوب کړی نه دی دراصل زه به ته بیا هغه خپل دین طرف ته لاړ شو مونږ ته خپل دین ویلی دی چې تاسو ټول ژوند معتدله تېر کړئ معتدله نارمل په منځ کې پښتو یو متل دی وایي نه به دونه خوږېږي چې څوک د تیر کې لوړ او نه به دونه ترخېږي چې څوک دې اوتو کې بالکل بالکل نو موږ ته خپل دین نارمل یو طریقه ښوولې ده په هغې کې خوراک هم شامل دی په هغې کې ګرځېدل هم شامل دی په هغې کې کار روزګار هم شامل دی په هغې کې عبادت هم شامل دی او په هغې کې دا خوب چې کوم دی دا هم شامل دی موږ سلما دا خو تا خوب خبره وکړه خو که موږ هر یو عادت یا هر یو کار یا هر یو عمل د خپل لیمټ نه کراس کړه موږ ته به بیماري مکمل پیدا کیږي او ملاویږي به فار ایگزامپل موږ روټۍ هم د حد نه زیاته وخوړه موږ ګرځېدل د حد نه زیات وکړو موږ کار د حد نه زیات وکړو
لکه موږ له کلینیک ته راځي که نه یو کس راغلی یو مریض و وایي ډاکټر صاحب پټې مې شلیدلې دي. وایي څنګه شلیدلې دي لکه کوم ځای ته خو روغ جوړ نه وایي دننه وایي ټول سم زخمي یم که نه ولې څه وجه ده وایي بس ډېر دروند کار مې کړی دی او بیا مې پکې اوورټایم هم کړی دی او د خښتو کار د بټۍ کار که نه هغه ډېر وزني کار یې ډېر که نه او بیا هغې کې خپل لیمټ یې لکه خپل ټیم خو د هغې نه وورشه ته کار وکوي لکه سهار نه غرمې پورې اکثر یا ماسپښینه پورې از خښتو کارونه خلک کوي درانه کارونه ده به د سهار نه ماښام ماسخوتنه پورې کوو چې پیسې ډېرې وګټو نو هغې بالکل حقیقت خبره کوله چې هغه پټې دننه انفیکټډ وي او هغې ته هغه د پټو چې کوم زخم و هغه مرض نو حقیقت کې هغه کې کمزورتیا او یو شی پیدا شوی نو دا خبره ده چې لومبي موږ له دا پکار دا دي چې هر یو کار موږ کوو چې هغه په یو معتدل حالت کې وکړو په نارمل حالت کې وکړو او بیا چې کله موږ د ایکسس اف ایوریثینګ هر یو شی چې د حد نه زیات شي هغه خراب دی او هغه انسان له نقصان ورکوي. ښه ډاکټر صاحب دا هم دی که نه چې لکه خلک چې کوم دي نو اکثر لکه د غرمې خوب هم کوي او داسې خلک دي چې بیا د غرمې خوب نه هم کوي نو دا د غرمې خوب ښه دی چې انسانو کې لږ ساعت دپاره که نه دې کې داسې وي چې لکه د یو سړي په خپل ځان باندې عبور حاصل وي عبور دغې ته ویلی شي چې لکه یو انسان د غرمې 2 غنټې خوب وکړو او د شپې دې کوم خوب کوي چې د هغې نه د 2 غنټې ډیوریشن کټ کړي چې دغه 2 غنټې ډیوریشن دی په دې خپل 24 غنټې کې به ځان ته 7 غنټې یا 8 غنټې خوب پوره کوي نو چې 2 غنټې د دلته وکړو نو پکار دی چې د شپې د 6 غنټې وکړي که 3 غنټې یا یو خو قیلوله ورته ویلی شي که نه هغه روټۍ چې وخوري هغې پسې 20 منټه نیمه غنټه که نه 3 په وخت هسې آرام فرمایل او دغه کول دغه بیا یو څیز دی هغه سنت عمل د ډېر خلک چا سره ټیم وي هغه کوي ډېر خلک داسې وي چې هغوی پاخه اوده شي هغه ستاسو خبره او بیا د شپې هم چې کوم دی په ټیم باندې اوده شي دا عادت ښه نه دی او هغه خپل ډیوریشن چې کوم موږ ته میډیکل او اسلام ښولی دی که د دغې نه موږ زیاتېږو هم به موږ ته نقصان رسیږي. ښه ډاکټر صاحب ګورئ که نه لکه دا موږ ګورو هم که نه اوس ګورئ ګرمیانې دي نو په هغې کې شپې لنډې وي ورځې اوږدې وي که نه نو هغه اټومیټیکلی هغه چې کوم د موسمونو چې کوم لحاظ سره ګورو نو هم هغه د شپې خوب چې کوم دی هغه ډیوریشن ورسره مخکې رستو کېږي لګیا دی بالکل اوس په ګرمیانو کې چې کوم دی نو د شپه لنډه ده نو ورسره خوب هم لږ کم شو که نه او همدغه شانتې بیا په یخنیانو کې چې ګورو نو وختي چې کوم دی نو هغه عشا مونځ کېږي نو بیا ورسره که بیا خلک وختي اوده کېږي نو هغه خوب هم بیا اوږد شي. دا خبره ستاسو ډېره ښکلې ده دلته خو یو موږ ته په دې کې د غرمې ټایم میلاویږي ډېره اوږده غرمه نمبر 1 صحیح نمبر 2 ټایم نه کمیږي لکه په عشا په اوړي کې موږ به دا مثال والو چې په اوړي کې موږ د ماسخوتن لمونځ 9:30 بجې وکړو او د سحر لمونځ بیا موږ څه ټایم کوو 4:30 بجې کوو نو د دې 9:30 نه که موږ حساب کتاب وجنګو 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 نو زموږ کم از کم 6 غنټې ډیوریشن پوره کېږي هم په اوړي کې هم پوره کېږي خو دا ده چې لکه د ډېرو خلکو یو عادت دا وي چې هغوی اوړي کې لکه په کم 10 بجې لمونځ وکړي د هغې نه پس روټۍ خوري د هغې نه پس اکټیویټي ټي وي یا نیټ یا اخبار یا حساب کتاب یا بچو له ټایم ورکول که نه نو هغه شپه په 1 بجې ته ورسي نو دا شی چې کوم دی دا موږ له کول نه دي پکار. ښه ډاکټر صاحب اوس تاسو دا د روټۍ د خوراک خبره وکړه که نه هم د دې نه یو کوېسچن راووتو چې مطلب دا دی چې لکه هم د مغرب مونځ چې انسانو کې نو هغه ټایم ټولو نه بیسټ دی چې انسان بیا د شپې روټۍ وخوري. زموږ د دې کلو لکه اوس خو دا نیټ راغی دنیا ګلوبل ویلیج شوه د خلکو لایف سټایل چې کوم دی هغه ټوټلی چینج شو بدل شو خو که زموږ دا پروګرام هغه خلک اوري چې هغه د نن نه موږ ورته پخوا وخوایو کم از کم 50-60 سال مخکې خبرې چې کوم دي زموږ څونه ګیر چاپېره کلي دیهاتونه د پېښور نه د ټولې صوبې کلي او دیهاتونه او قبایل دا ګیر چاپېره ټولې سیمې د دې چې کوم رواج او کوم ترتیب و نو د ماښام مونځ پسې به دې خلکو روټۍ خوړه د ټولو خلکو عام جنرلی چې کوم دي د ماښام مانځه پسې اوس چې کوم نوې ینګ جنریشن زموږ خبرې اوري د شپې هغه 10-11 بجې هغوی روټۍ خوري که نه هغوی دې ته لکه
یو قسم له اډوانټیج ورته وي چې لکه موږ ترقي وکړه ترقي یافته خلک شو چې موږ لیټ روټه یو فیشن جوړ شوی دی که نه نو دا فیشن د صحت لپاره چې کوم دی نقصاندeh دی که زه درته داسې ووایم چې دا عمر کمی نو دا به غلطه نی دا چې کوم دی د انسان جسم تباه کوي زمونږ د آبا او اجداد د پخوا نه د سوونو کالو نه زوړ یو روایت دغه دی چې موږ د ماښام مونځ پسې روټۍ خوړلې ده او د غرمې روټۍ موږ جیسه وخت خوړلې ده 12 بجې هم خوړلې ده 11 بجې هم خوړلې ده 11:30 هم خوړلې ده او داسې کورونه درته ښیم چې 10 بجې د غرمې روټۍ هغوی خوري 10 بجې بالکل چې زه درته ښولی شم او نن سبا داسې خلک شته چې هغوی 10 بجې ناشته کوي او کنه 10 بجې څه چې 12 بجې ناشته 12 بجې ناشته کوي نو الله دې رحم وکړي په داسې خلکو باندې دا څه شی شو دې کې تا ته فایده څه میلاو شوه ګورئ جي زه به تاسو ته ړومبې ووایم د سحر چې کوم وخت د دې نه چې کوم خلک محرومه پاتې شو د دې د هغې برکاتو نه او د دې انوارو نه هغه خالي لاس لاړ د سحر ټیم چې کوم دی دا د جنت ټیم دی ګورئ دا د الله پاک تاسو مونږ ټول زمونږ کوم اوریدونکي کتونکي دې ټول چې دي دا د مونږ ټولو ته الله پاک وښیي خو د هغې دپاره سټرګل محنت پکار دی که نه د جنت چې کوم جنت کې به چې کوم ټول عمر دپاره کوم وخت دی هغه سهارۍ وخت دی نو دا څونه ښکلی وخت دی بل د سهار چې کوم فضایل دي کوم دغه دي که نه او هغې کې چې کوم اکسیجن نوی انسان ته میلاویږي کوم انسان په دغه وخت کې لږ واکپ وکړي وام اپ وکړي لږ دغه وکړي که نه څونه لکه د ورځې آغاز چې کله تا په ټیم باندې وکړو نو چې د ماښام ته روټۍ وخورې ماسپتن مونځه پورې نشي رسېدی سویلي به کوې خوب طرف ته به کوشش کوې بالکل هغه انسان بالکل ډرین شوی وي که نه او خو چې دلته کې ته د ورځې 10 بجې راپاسې نو تا له ماسپتن څه خوب درشي دا خو چې ته یو ځل مجاهده دې ته ویلی شي اوکې او ته کور اډر وکړې چې که مور دی پلار دی مشر څوک دي چې بوی ما به بانک سره پاسې او بانک سره چې زه پاسم اوس زمونږ بیګا هم اجرې ته میلمانه راغلي یوه بجه زه بیګا خپل حل به درته ووایم یوه بجه زه د اجرې نه کور ته تلم او بیا کور کې مې ګنټه نیمه 2 بجې زه اوده شویم او 4 بجې زه پاسېدلې نو بس هغه خوب خو برابر نه شو خو 2 ګنټې خو لکه عادت دا دی چې عادت ځان له داسې جوړول پکار دي که ته هر رنګه لکه هره شپه خو موږ ته نه میلماني وي او نه نو دا بیګا خو لکه روټین چې د انسان داسې جوړ شي اوس ما له خوب راځي اسویلي را باندې لګېدلي دي خو زه به ځان ماښام ته پسه چل راسوم نو چې ماسخوتن مونځ کولي او ډایرکټ اوده کېدلي ښه ډاکټر صاحب ګورئ موږ د خوب هم خبره وکړه موږ د خوراک هم خبره وکړه اوس د چایو طرف ته راځو چې اکثر ډاکټرز وایي چې د دې د وجې نه السر هم جوړېږي د دې د وجې نه اسیډیټي هم کېږي او موږ دا هم ګورو چې زموږ په ملک کې خلک د چایو ډېر شوقین دي نو تاسو به څه وایئ چې دا لکه ټیک دی او که نه دی او بیا ورسره لیټسټ ریسرچ یو بل هم دی چې په دې کې فلیونوایډز دي او د هغه چې کوم دی نو لږ غونټې لکه په صحت باندې ښه اثر هم دی نو څه وکړي انسان کومې طرف ته لاړ شي څه وکړو داسې کار دی چې کوم څیزونه الله پاک پیدا کړي دي په دې دنیا کې دا ټول نمبر 1 موږ له دا سوچ پکار دی دې ته نعمتونه ویلی شي که شربت دی که چای ده که پی دی که شات دی که اوبه دي که روټۍ ده که پل فروټ دی دا ټول د انسان دپاره پیدا شوي دي دا به د انسان استعمالوي دا د ځناور دپاره نه دي خو دې خوا موږ له ما په شروع کې تاسو ته یو خبره وکړه اعتدال پسندي پکار ده موږ له دا نه دي پکار چې یو څیز ته لاندې وځو لاندې وځو لاندې وځو بل یو مین پوینټ چې کوم دا خبره کې موږ وکړه چې په انسان باندې بیماری کوم فیکټرز دي راولي چې خوب پوره کوي بل دویم د انسان ډایجسټو سیستم دا د خوب سره هم ریلیټډ دی او تړلی دی نو چې ستا کله خوب پوره شي او ته دلته اعتدال پسند دی دا نه چې چی په تا باندې خو ولګېد او یا ښه ذایقه او ته د یو په ځای 3 یا 4 او یا چې کوم دی سهار نه ماښامه پورې ته ځې راځې چانک درته پروت یو بس خړ ورکې نو دا شی چې کوم دی دا صحت لپاره خطرناک دی دا ګردې خرابوي دا جګر خرابوي دا اچ پیلوري چې کوم دی نو هغه کریټ کوي بل زیاتر چې کوم دی نو د هر څه فایدې هم وي خو نقصانونه هم وي د نیچرل سیز نقصان نشته او دا کوم چې د انسان د لاس جوړ شوی سیز دی د دې نقصان شته لکه اوس مل پیک دی دا که موږ د حد نه زیات کو
یا ډېر غاړه پسې وګرځو یا ډېر زیات پکې واچو نو دا د انسان جسم له نقصان ورکوي د لږ او د یو لیمټ او د یو حد پورې دا انسان له د ویټامین ډیفیشنسي کمی ختموي ولا طاقت ولا ورکوي د چربۍ د فیټ چې کوم هغه خو که دام د حد نه زیات شي نو بیا د انسان جسم له دا نقصان ورکوي نو که دا موږ په چایو کې زیات اچو یا ډېر غاړه اچو یا ډېر زیات پکې اچو یا پتې پکې ډېرې زیاتې واچو دغه پتې هم زموږ دپاره چې کوم دي نو دا نقصان ده دي نو اعتدال او اندازې سره چې کله موږ یو کار کوو نو موږ ته به بیا نقصان نه رسېږي. ښه ډاکټر صاحب هم د چایو خبره ده کنه دا خو د تورو چایو خبره وشوه خو لکه اکثر مې اورېدلي دي چې هومیوپیتیک دوايي سره شنه چای نه د څښل پکار دا صحیح دی؟ کاوه چې دا داسې دي چې مخکې کوم طریقه علاج کې د کلاسیکل هومیوپیتي هغې ته ویلی شي هغه اوس نشته او نو اوس هغه سکولی شي او د هغې دا وي چې لکه هغې کې بعضې وخت ډاکټر چې کوم دی نو تا ته به یو دوی درکړي ډېره لږه معمولي او هغه به درته وایي چې دا به 15 ورځې پس یو خوراک کې نو ستا ذهن نه جوړېږي چې زما دونه غټه بیماري ده زه به 15 ورځې بغیر دوی څنګه وخت تېروم او دا دونه څیز او دا دوی ده دا څه شی دی نو ډومبې خو فرسټ اف آل د انسان هغې ته ذهن نه جوړېږي نمبر 1 خبره دا ده نو کله چې با کلاسیکل هومیوپیتیک کېدا یا اوس هم که چېرته څوک کوي فار ایگزامپل که نه اوس مثال زه خپله ډاکټر یم او ماته څه بیماري پیدا شي یا زما کور کې نو ماته پته نو زه هغه طریقې سره ورته علاج کومه نو چې هغه کومه نو په هغې کې بیا د کاوې چې ممانعت وي زه چې کوم نن سبا علاج کوم یا کوم میډیسن ورکوم هغه موږ اوریجنل مدر ټینکچرز کې په هغې حالتونو کې ورکوو او کله چې اوریجنل فارم کې او اوریجنل میډیسن ملاویږي نو هغې اثرات کاوې سره نه ختمیږي د سنګل ریمیډي او چې کوم هغه ډېر وخت بعد نو هغې اثرات خوشبو سره یا پیازو سره کچا پیازو سره یا سرکې سره یا چې کوم دی نو دغه سره د نیمبو سره کاوې چایو سره دې سره د هغې اثرات چې کوم دي هغه ختمیږي او چې کوم اوریجنل میډیسن نو هغې اثرات نه ختمیږي. ها نو ډاکټر صاحب تاسو دا د کلاسیکل هومیوپیتي خبره وکړه که نه چې تاسو وایي چې لکه 15 ورځو پس که چېرته د دوایي لکه ضرورت پروزي که نه نو دا بیا هغه ډېر هغه لکه سلو ریلیز والا میډیسن به وي چې 15 ورځو پورې چې کوم دی نو د هغې اثر په بدن باندې پروت دی او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه دوایي خوړلی کېږي چې څنګه چل دی سلو ریلیز دی دا خبره تاسو ډېره ښکلې وکړه سلما دې کې به زه تا ته هغه خپل هغه سوال هم ایډ کړم چې کوم خلک دا یو دغه ذهن کې ساتي چې هومیوپیتیک طریقه علاج سلو دی نو دې ځای کې هغه خبره هم زیږي راځي د هغې مثال به موږ تاله دا درکړو چې یو انسان ته شوګر لګېدلی دی که د شوګر په باره کې وی مثال زه در کوم که د زیړي په باره کې وی زه مثال در کوم که د ایچ پایلوري په باره کې وی زه مثال در کوم که د ګردې د کاڼي په باره کې وی زه تاله مثال د دې په هره طریقه کې در کولی شم یو سړي ته ایچ پایلوري ده او هغه لګیا دی دوایانې خوري تم پروفیسر یې تعلیم راځي تا موله د ایچ پایلوري میډیسن ورکړه چې دې دوی خوري ټیکې چې دوی پرېږدي بیا پې بیماري ام پروفیسر دی بیا هغه لاړ شي کال یې دلته علاج وکړو کال یې هلته وکړو کال یې هلته علاج وکړو ګیر چاپېره وګرځېد علاجونه یې وکړو چې دوی خوري ټیکې چې دوی پرېږدي بیا پې بیماري راځي نو د دې نه موږ دا نتیجه اخیستله چې د بیماري ختمه نه ده خو علاج د دلته 3 کاله وکړو ډیوریشن ته تاسو ګورئ او جی جی اوږد علاج خو ورسره جړ نه ختم شو دلته ختم جی نه مطلب هومیوپیتیک لکه موږ راشو اوس د موږ ډیوریشن وکړو د 3 یا 4 سال علاج وکړو بیماری نه ده ختم خو که دلته زمونږ په هومیوپیتي کې بیا همدغه مریض ته ته وایي چې لکه 4 مهینې به علاج کې نو هغه وایي چې دا خو ډېر اوږد دی ښه ټیک شو مطلب دا چې هلته ایلوپیتیک چې خوري نو هغه کله خوري کله نه خوري کله خوري کله نه خوري نو هم هغه اوږد شو که نه اوږد شو بل یو انسان ته شوګر لګېدلی د هغې مثال موږ تاسو له دا هم درکولی شو شوګر لګېدلی دا شوګر ده ته 10 کالو مخکې نه لګېدلی د ټولو ډاکټرانو له لاره د تیزې تیزې دوایانې وخوړئ د ده شوګر خو ختم نه شو نو دې به سلو ته غاړه ایږدي خامخا به ورته ایږدي ده ته یو سړي 10 کاله علاج وکړه ښه نه شو ما له راغې
ما ته به دې کال هم صبر کوي ما ته به دې 2 کال هم صبر کوي ما ته به دې 3 کال هم صبر کوي د هغې وجه ده چې هلته خو د علاج وکړو په کلونو باندې نو په دې وجه موږ دې ته سلو نه وایو بل تاسو یو خبره وکړه که نه چې 15 ورځې پس که نه یو مثال دې کې داسې وي چې لکه بعضې مریض دی اوس فار اګزامپل د هغې مثال موږ داسې ورکوو چې لیور سیروسس دی یو انسان ته لیور ته کینسر لګېدلی دی یا برین ټیومر دی په دماغو کې رسولی پیدا شوې ده یا بل ځای کې د یو انسان اني ون ځای کې رسولی یا دغه پیدا شوې ده نو که دله موږ دوی ورکوو او دغه تیزه دوی ورته ورکوو کلاسیکل هومیوپیتي طریقې سره موږ د علاج کوو او دته موږ د یو تیزې دوی ابتدا کوو چې د ده دا ټیومر ویلی شي یا د ده کم سیروټیک لیور دی په دې کې چې کم کینسر دی او دا سکړه هوا دی او د ده دا لیوب چې کوم دی دا اوچ شوي دي او دا ډسفنکشن دی د دې دا رګونه دوباره واپس ازادي او دا لیور دوباره فعال کیږي فنکشنل کیږي نو دا په هوا نه کیږي او نه دا په دم درخه باندې کیږي دا ډومبې د الله په رحم باندې کیږي دویم دې دپاره به داسې میډیسن ورکوي چې دا رګونه کولو کې ده دی ښه ډاکټر صاحب هم ستاسو په خولې باندې خبره ده که تاسو دا د سیروسس خبره کوئ د برین ټیومر خبره کوئ مطلب دا ټول کینسرس سټیجز دي بالکل نو مطلب کینسر علاج شته په هومیوپیتي کې یو خو دا وی که نه چې هومیوپیتي ته ډاکټر یا هومیوپیتي ته د علاج یا دغه څیزونه چې کله په دې کې پیدا شو نو WHO د ورلد هیلث ارګنایزیشن د طرف نه دې ته د ډاکټر وینا اجازت حقدار او د علاج معالجې کولو اجازت میلاو شو د هغې وجه دا ده چې د مرګ نه علاوه په دې کې د هرې بیمارۍ علاج موجود دی بل د ورلد په سطح چې کوم هومیوپیتي کیږي نو فرست آف آل که یو سړی هومیوپیتیک ډاکټر جوړېدل غواړي د ټولو نه مخکې به هغه MD کوي میډیکل ډیګري به اخلي د هغې نه پس به هومیوپیتیک ډاکټر جوړیږي لکه دا هومیوپیتي په نور ورلډ کې دا دونه امپورټنټ ده زموږ پاکستان کې د دې قدر نشته عزت یې نشته ډېر میټرک پاس او بس بغیر دغه ډېر کالجونه هم داسې په هوا کې او ډیګرانې پکې واخلي نو دغې کس له بیا د انسان زندګۍ سره لوبې کول نه دي پکار د ټولو نه مخکې کوالیفاید رجسټر ډاکټر چې هغه په فزیالوجي په اناټمي په پیتالوجي په فلاسفي په هر څه باندې عبور حاصل وي او پوه وي د انسان بیماری پیژني د هغې دپاره دوی انتخاب کوي نو چې کله دغه سټیج وي نو د کینسر علاج په هومیوپیتي کې چې کوم شته او پروت دی دا په بل یو شي کې هم نشته چې په دې باندې چې موږ ګورو که نه چې کوم دا ایلوپیتھک میډیسن دی اوس ګوري په هغې کې کیموتھراپي ده نو هغه څونه خطرناکه ده هغه الټه یو قسم کې هغه د زهرو انجکشن لګول دی چې چېرته هغه د کینسر په سیلز باندې کار کوي نو هلته هغه چې کوم هغه نور هغه هیلدي سیلز وي هغه هم ځان سره خرابوي یا بیا ورسره چې کوم دی نو بیا هغه مینجمنټ والا خبره ده او اکثر مطلب همدغه موږ ګورو چې رو مریض چې کوم دی نو هغه بس قبر ته نږدې کېږي لګیایي که نه خو په هومیوپیتي کې تاسو وایئ چې لکه دا لکه هغه مطلب دا چې کینسر کې موږ دا هم ګورو که نه چې هغه سیلز آوټ اف کنټرول شي د هغې هغه ډیویژن دونه زر کېږي چې د هغې نه بیا ټیومر جوړېږي نو دا هغه ټیومر والا سټیج چې کوم دی دا کنټرول کړي مطلب هغه سیل ډیویژن به کنټرول کړي دې کې ډېرې خبرې دي یو خو د کینسر چې کوم دي نو مختلف سټیجونه او مختلف قسمونه دي بل بعدې ټیومر وي بعدې د کینسر سیسټ وي بعدې د کینسر انفیکشنز وي که نه بعدې د کینسر ګینګرین وي دې کې مختلف سټیجز دي مختلف دغه دي پکې خو تر اوسه پورې چې موږ کم کړی دی نو هغه که د لیور په سایډ باندې موږ کړی دی هغه که د بریسټ ټیومر په سایډ باندې موږ کړی دی هغه که د برین ټیومر په سایډ باندې موږ کړی دی هغه که د اووري سیسټ کې په کینسر کوم لګېدلی وي کارسینوما وي که نه هغې باندې الحمدلله الله پاک تر اوسه پورې په هغې کې موږ ته مکمل کامیابي راکړې ده او ډېر زیات د کینسر زموږ مریضان موږ سره ایویډنس راپورټس ته هغې شته هغه ډېر زیات ښه شوي دي موږ سره په هغې کې د پراسټیټ کینسر شامل دی په هغې کې د بریسټ کوم وي د هغې کینسر که نه غوټې ګلټیانې پیدا کېږي د هغې په هغې کې د برین ټیومر چې کوم وي کینسر والا هغه چې کوم دی نو موږ سره په هغې کې لیوکیمیا د وینې کینسر چې کوم دی که نه په هغې کې هم موږ سره مریضان چې کوم دی موجودا وخت کې هم رجسټرډ دي شته او د هغې نه علاوه هغه مریضان هم چې هغه زموږ زیر علاج دی یا مخکې موږ نه علاج کړی دی او هغې ته
صحت میلاو شوی دی. ها نو مطلب دا بیا لکه ډیر وګد علاج وی کنه دا سټیجز باندې ډیپند کوي کنه چې کوم یو سټیج والا کانسر دی. دې کې ما چې کومه خبره تاسو ته کوله مونږ سره اوس هم داسې مریضان شته هغه زموږ نه زیر علاج دي هغې ګذشته 2-3 کالونه مونږ نه علاج کوي. دې کې موږ سره داسې یو میډیسن دی چې کله د انسان په جسم کې ټیومرز وغیره کنه دا نیو سیل کوم گروث چې نو کیږي کنه او د سیل دغه کیږي ډیویژن کیږي او دغه ټیومر هغې ته ویلی شي غټیږي د حد نه اوتې کنه. نو کله چې زموږ میډیسن بل دا یو خبره راته کوم چې کله کینسر دغه سټیج کې وي نو دا ټول جسم افیکټ کوي ټول جسم د انسان افیکټ کوي او هغه ټول جسم یې نیولی وي او چې کله زموږ علاج شروع کی نو ډیر داسې مریضان ما ته د هغوی کینسر نه دی ختم شوی اوس هم شته خو مینجمنټ چلیږي مینجمنټ دا چلیږي چې د هغه نور صحت چې کوم دی هغه افیکټ نه دی هغه خپل کار کوي روزګار کوي او نارمل لایف چې کوم دی هغه تیروي مطلب دغه هغه انرژي په ځای باندې هغه خپل نارمل چې کوم یو عام انسان چې کاغه زنانه ده او کاغه سړی دی بلکې هغه نور علاجونه هغه کول او هغه ته یو تکلیف او یو انزایټي یو ډپریشن یو کوم لیتارجي ورته کېده لیزینس کېده دا ټول دغه ختم شوي دي. نو موږ دا یو خبره کوو چې کله زموږ علاج د کینسر کې شروع شي نو د مریض مرض او وجود دا خپلو کې بیل کړي داسې بیل کړي چې بیماری ختمه نه په جسم کې پرته وي خو د هغې بیمارۍ په وجه چې کوم جسم کې افیکټ وي ختم شي انسان نارمل سټیټس ته راشي خپل چای روټۍ کار روزګار نور هغه کینسر په هغې کې پروت وي هغه نه ختمیږي دغه خطرناک قسم کینسر دی. نو د دغې کینسر دپاره سلما زه اوس تا ته دا یو خبره کوم یو مریض دی هغه د دغې کینسر دپاره کیموتراپي کوي د هغه ویښته غورځېږي په لکونو روپۍ د هغه خرچه کېږي د هغه چې کوم دی نو هیلدي ټیشوز او هیلدي سیلز چې کوم دی هغه ډسټرکټ کېږي تباه کېږي نو د هغې په ځای که هغه هم یو علاج وکړي چې یو خو ډېر زیات مهنګه ترین نه دی بلکې بیماري هلته هم نه ختمیږي دلته هم نه ختمیږي خو دلته کنټرول وي دلته نوره زیاتیږي نه دلته په دې کې داسې سټیج راځي چې 3-4-5 کاله پس دا ټیومر په مزه ویلي کېږي بلکې سنټریفیوجل شي د انسان د جسم نه دی په خپله چې کوم دی د ایمیونټي پاور دا د ځانه بیلی او هغه ګینګرین اسخاوالی هغه د ده نه ختمیږي او رواني پکې نو په دې وجه موږ بیا دا یو خبره کوو چې د کینسر علاج چې کوم دی هغه د هومیو نه بهترین علاج په بل څه کې نشته. ګورې که نه ډاکټر صاحب لکه ما په دې باندې لکه کتل که نه په نیټ باندې نو هغې کې هم لکه داسې دی چې اوس چې کوم دا مغربي ممالک دي که نه نو هلته هم اوس ډېر خلک د کیموتھراپي په ځای باندې ایمیونوتھراپي چې کوم دی مطلب ایمیون سیسټم چې کوم سټرانګ کېږي که نه اوس خلک په هغې باندې ډېر زور ورکوي لګیا دي او مطلب د هغې همدغه دی چې کومه بیماري په بدن کې پرته ده نو بدن د دونه سټرانګ دی چې د هغې بیمارۍ لکه مقابله دی وکړي او هغه بیمارۍ باندې چې کوم دی نو لکه یو قسم کې کنټرول دی واچي نو دا خو بیا مونږ ویلی شو چې هومیوپیتھی چې کومه ده نو دا یو قسم کې هغه ایمیون سیسټم سټرانګ کوي لګیا ده او مکه ایمیونوتھراپي شوه که نه مخکې ایمیونوتھراپي شوه بالکل صحیح خبره تاسو وکړه هومیوپیتھیک چې کوم دی هغه همدغه طریقه علاج دی چې هغه ایمیون سیسټم چې کوم دی وایټل فورس چې کوم دی هغه د انسان دونه قابل کی دا زه چې تا ته وایم چې کله زموږ میډیسن استعمال کی نو که مرض د مریض ختم نشي خو د کټ نه پاسي سټیبلی کی که دې ناسته کولی شي نو ودرېدو ته قابل کی که دې ولاړه کی نو ګرځېدو ته قابل کی که دې ګرځېدل کولی شي نو کاروبار ته قابل کی د داسې مریضان اوس هم موږ سره یو ډېر لوی تعداد موجود دی چې د هغې کینسر دی خو هغوی په کټ باندې لیډو نو په بیډ کې پراتو او نن سبا هغوی خپل کارونه روزګارونه کوي خو کینسر یې شته ختم نه دی او دې نارمل ژوند تیروي مونځ کوي اودس کوي روژه نیسي کاروبار کوي اور څه کوي خوراک څښاک کوي نارمل د معاشرې چې کوم وګړي یو ژوند تیروي هغه شانته دی خپل ژوند تیروي نو اوس دې کې لکه څنګه چې تا وی اډوانس کنټریز کې کوم پوه خلک چې کوم دي هغوی دا وے آف ټریټمنټ خوښوي ښه ډاکټر صاحب ما ته وایند اپ دپاره بیا ویلې کېږي لګیا دی ټایم ډېر زر الوزي یو شارټ میسج ورکوي نو بیا به موږ به پروګرام به وایند اپ میسج زما همیشتن له همدغه وي او ډېر شارټ وي چې
د اسلام په ښودلې شوي طریقو کله موږ عمل کوو که موږ نه پوهېږو د جومات استاد نه چې عالم دین نه تپوس کوو هغه به موږ ته د خپل ژوند مینیو ښیي د خوراک د ګرځېدو د خوب د عبادت د هر څه کله چې موږ دغه کوو زموږ ژوند کې به تکلیف نه راځي. صحیح خاجي ویوز امید دی چې کوم دا جنرال ډسکشن نن وشو ما خو ویل چې موږ به د شوګر ټاپک به شروع کوو خو دا دی چې په مینس کې نور ټاپکس راتلل ورسره چې کوم پلانډ نو دا یو جنرال ډسکشن او نیکسټ ویک ان شاء الله موږ په شوګر باندې به خبرې اترې وکړو او امید